السلام علیکم. کینیا د افریقې یو زمونږ غونته غریب ملک دی، زمونږ نه ډېر خواران دي. هغې کې د IMF په پریشر باندې په پارلیمنت کې په عوامو باندې یو تباحال ټیکسونه یې ولګول او بجټ یې پیش کړو. د هغې نه پس په ټول ملک کې هنګامې شوې او هنګامې دومره تیزې شوې چې خلک راله او د پارلیمنت یو حصې ته یې اور لګو. بیا په هغې باندې سیکیورټي فورسز فایرنګ وکړو، ډېر کسان پکې مړه شو، خو خلک د خپل حق دپاره واپس نه شو. هغوی ولاړو چې څو پورې دا تباحال ټیکسونه او دا بجټ یې واپس نه یې اخیستې، موږ واپس نه ځو. د هغې اثر دا شو چې پرون صدر مجبوره شو او هغه اعلان وکړو چې بس تاسو هنګامې ختمې کړئ، زه دا بل نه منظوروم، زه پې دستخط نه کوم. څو پورې چې پې صدر دستخط نه یې کړی دا بیا نه پاس کیږي. نو دا د هغوی کامیابي وه، ځکه چې عیاش اشراف یې خپل خرچې نه کموي او هر ټیکس په عوام باندې لګي. زمونږ قوم اوده دی، څو پورې چې دی اودي نو دا اشرافیه به دا د ټیکسونو په مد کې لوټ مار کوي، خپل عیاشیان یې خپل خرچې نه کموي او هر شی د عوامو په سټې چاړۍ ښودې ده او د هغوی نه یې وصولوي. او نن سبا د ټول نه غټ چې کوم د آمدن ذریعه ده، آیا پټرولیم مصنوعات دي یا د ګیس او د بجلی بل دی. نورې انډسټري تباه شوه، بنده ده، د آمدن ذریعه نشته او عیاشوله پیسې پکار دي. نو سوچ وکړه چې دا دومره تباحال حالات دي او زموږ خلک بیا هم نه راپاسي، نو بیا دا څه چې ورسره کوي زه وایم چې دا خو ورسره صحیح کوي د حکومت. ستاسو څه خیال دی؟ څوک چې د خپل حق دپاره نه راپاسي نو د هغوی انجام بیا دغسې وي، او څوک چې راپاسي نو هغوی د کینیا غونته غیرتمند خلک وي، هغوی د پارلیمنت فیصله واپس کړه. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.